ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د امریکای صدر منتخب شو. د سختو حالاتو باوجود هم ډونالډ ټرمپ د امریکای صدارتي الیکشن وګټلو. ډونالډ ټرمپ راتلو سره د پاکستان په سیاست باندې باسا سر غورځيږي. پاغه هم تفصیلا خبره کو. بل طرف ته آیا دا واقعي خبره ده چې ډونالډ ټرمپ عمران خان د عمران خان رهایی د پاره به ډونالډ ټرمپ پاکستان ته یو کال کوي؟ پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو. پی ټی آی چې کوم سپورټران دي ای په دې وخت کې په کومه خوشفهمۍ کې دي؟ آیا واقعي ډونالډ ټرمپ عمران خان رهایی د پاره سکول شي؟ پاکستان اسټابلیشمنت پالیسي کې تبدیلی هم راوستي شي کنه؟ ډونالډ ټرمپ خبره زکوم. بل طرف ته د عمران خان د ضمانت درخواست هم سماعت د پاره مقرر شوی دی. د پی ټی آی 1300 کسانو ضمانت هم منظور شوی دی. دا کم 1300 کسان دي. پاغه هم تفصیلا خبره کو. آرمی چیف مدت ملازمت کې توسیع وشو. اوس په آرمی چیف دریو کالو ته نه بلکې 15 کالو ته په ملک باندې مسلط کیږي. موجوده چې کوم آرمی چیف ته جنرال عاصم منیر مدت ملازمت کې هم 2 کاله اضافه شو. بکله خپل عہده نه ریټایرډ کیږي. پاغه هم تفصیلا خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. دا ټول تفصيلات د سره مکمل ډیټیل سره شریک کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د امریکای صدر منتخب شو. په دې تفصیلا خبره بات کې کوو. او ټول نړم به د عمران خان په حالاتو باندې خبره کوو. د پاکستان په حالاتو باندې خبره کوو. د عمران خان توشاخانه 2 کیس کې د ضمانت درخواست اسلام آباد های کورټ سماعت د پاره مقرر کړی دی. 12 نومبر ته په دې درخواست باندې سماعت کیږي. اف ای ای نه هم سپریم های کورټ اسلام آباد های کورټ جواب طلب کړی دی. نوټس ورته د اسلام آباد های کورټ د طرف اف ای ای ته جاری شوی دی. او زیات چانسز دي چې عمران خان په 12 نومبر یا یو سو سماعتونو کې په دې توشاخانه 2 کیس کې ضمانت ملو شي. عمران خان دا وخت صرف توشاخانه 2 کیس کې گرفتار دی. خپل د پی ټی آی 1300 کسانو ضمانت هم منظور شوی دی. د هغه کارکونانو کم چې په ډی چوک احتجاج کې گرفتار شوی وو د نمخ کې هم د پی ټی آی څخه کسان اٹک اور اډیالا جیل نه رها شوی دي. خپل پرون آئینی بینچ هم جوړ شوی دی. جسټس امین الدین د دې بینچ سربراه دی. دا یو 7 رکنی بینچ دی چې د حکومت 7 ارکان پکې شامل دي. حکومت چې کم ترمیم کړي او دا بینچ دغه پتنه نتیجه کې جوړ شوی دی. او دې سره د بینچ جوړېدو سره د سپریم کورټ هیڅ قسم حیثیت پاتې نشو. نه د پاکستان د چیف جسټس حیثیت پاتې شو. ځکه آئینی چې کوم فیصلې دي یا د حکومت چې کوم مسلم لیگ نون حکومت ته د چې کوم فیصلې دي دا به دغه آئینی بینچ چې کوم جوړ شو دا به کوي. نو د آئینی بینچ جوړېدو سره د سپریم کورټ هغه ویل یو بیخي ختم شو. جی بل حکومت هم بیګا ابلش په اچانک یو قانون سازی وکړه چې دا قانون سازی مطابق د آرمی چیف مدت ملازمت کې توسیع هم شوې ده. مخکې به آرمی چیف 3 کالو تراتلو او اوس په آرمی چیف 15 کالو ته په ملک باندې مسلط کیږي. جی موجوده آرمی چیف په 28 نومبر 2027 کې ریټایرډ کیږي. چونکه د اوس 2024 کې به ریټایرډ کېدو. 27 نومبر 2024 کې به اوس ریټایرډ کېدو. خدای دا څه چلو کو چې توسیع ورک نو چې کم جنرال عاصم منیر صاحب دی په 28 نومبر 2027 کې اوس ریټایرډ کیږي. بل حکومت د سپریم کورټ ججز تعداد هم 17 نه 34 کو. مخکې په سپریم کورټ کې 17 ججز او چې تعداد ول 34 کو. او دغه 34 17 نو ججز چې کوم واغشل د حکومت په خپل خوخه باندې وشتل. اسلام آباد های کورټ ججز تعداد هم 8 نه 12 شو. سلور ججز پای کې هم زیات شو. جی اوس په ډونالډ ټرمپ باندې خبرو کو ډیټیل سره. پرون امریکا کې صدارتي انتخاباتو رزلټ مخې راغلی دی چې پای کې ډونالډ ټرمپ کامیاب شوی دی. ډونالډ ټرمپ ډیر په سختو حالاتو کې دغه مقابله کړې ده. ډونالډ ټرمپ چې کوم په امریکا کې کومه پارټي ده ډونالډ ټرمپ نو هغه او د اسټابلیشمنت د غي خلاف اسټابلیشمنت د ډونالډ ټرمپ خلاف. او ډونالډ ټرمپ چې کوم د امریکای 47 صدر منتخب شو. بل امریکا کې هم اسټابلیشمنت د ډونالډ ټرمپ خلاف. او ټرمپ په بار دا خبره کوله چې زمونږه مقابله اسټابلیشمنت سره ده. د اسټابلیشمنت او د ډونالډ ټرمپ مقابله امریکا کې ډیر شفاف الیکشن شوی دی. نه پکې داندلی شوی ده، نه پکې پکړ دکړ شوی دی، نه پکې ایمنګانو چت کړل شوی دی. امریکا د ترقی راز هم دغه دی چې الته هر څه فیر کیږي. الیکشن چې د یو ملک فیر کیږي نو د اغاز حکومت په هم فیر راځي او اغاز کې به انصاف وي چې کم ځای کې الیکشن فیر کیږي. نو د دومره حالات سختو حالاتو باوجود هم په امریکا کې یو فیر الیکشن شوی دی چې پای کې ډونالډ ټرمپ ته غټه کامیابی ملو شوی دی. جی
बल उमदी इस्टेब्लिशमेंट द अमरीकी چې کوم इस्टेब्लिशमेंट وای څنګه چې په عمران خان باندې پاکستان کې د دنیا کیسونه جوړ دي نو دا صحیح په ټرمپ باندې هم د دنیا کیسونه جوړ کړو د ریپ کیس هم په ډونلډ ټرمپ باندې جوړ کړو جی ټرمپ د سختو حالاتو باوجود هم الیکشن ګټل دي او ټرمپ الیکشن ګټل څنګه د سوشل میډیا په تر باندې څنګه چې پاکستان کې په الکترونیک میډیا باندې د عمران خان نوم بندو دا رنګ ټرمپ چې کوم دی الته نه سپورټ کړو ډونلډ ټرمپ الته میډیا نه سپورټ کړو صرف په سوشل میډیا باندې ډونلډ ټرمپ خپل کمپاین چلولې دي और په سوشل میډیا په زور باندې غي الیکشن ګټلې دي سوشل میډیا پلیټ فارمز کې صرف ایلون مسک چې کوم دی د ټوئیټر مالک هغه د ډونلډ ټرمپ سات ورکړی دی او کچره الته دا غږی چې کوم صحافیان وي به بار د خبره کوله کچره ټرمپ الیکشن بایلو نو د دې ایلون مسک په بیا خیر نه وي ځکه د هغه ډیر کولاو سپورټ کولو په خپل پلیټ فارم باندې به د ډونلډ ټرمپ چې کوم پوسټ دغه حواله سره هغه ډیر زیات مخکې تلل خجی د پاکستان باشنده هم الته چې څومره هم امریکا کې پاکستانیان دی او چا سره پاسپورت دي او څوک ووټ ورکول شي نو هغه ټول هم ډونلډ ټرمپ سپورټ کړو جی ډونلډ ټرمپ هغه خلکو ته دمکی هم ورکړي و چې چا ټرمپ سره زیاتې کړو چې ټرمپ په مشکلاتو کې چولیو ډونلډ ټرمپ د الیکشن نامخ کې مسلمانانو سره دا عہد هم کړو چې زه په دنیا کې جنگ بندي اعلان کوم زما په سربراهي کې په دنیا کې جنگ نه کیږي که هر څومره ملکونه دي اسلامي دي غیر مسلمان دي هغه په جنگ کې دي یو بل سره په انخطر نو زما په سربراهي کې به دا جنگونه ټول ختميږي جی بل د نامخ کې د پی ټی آی چې کوم وفد د کم چې د امریکای ډاکټر شهباز ګل یا نور چې څومره امریکا کې د پی ټی آی وفد موجود دي نو هغه هم د ټرمپ خاندان سره ملاقات کړو د ټرمپ خزي سره ملاقات کړو او د عمران خان رهایی د پاره هغه سره خبري اترې شوی وي نو ټرمپ چې کوم دی پرون عہد اوچت کړی دی حلفنامه او حلف اوچت کړی دی اوس په ګورو چې راتلونکي ټایم کې د ټرمپ چې کوم حکومت راغو دی د پاکستان سیاست چېړل شي کنه د عمران خان رهایی د پاره سکول شي کنه دا راتلونکي ټایم کې پته لګي په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه والسلام